السلام علیکم ملګرو، تاسو به اکثر په ټیک ټاک، فیسبوک وغیره باندې داسې قسمه ویډیوګانې لیدلي چې اکثر په هغې کې دا خبره کیږي چې دا پوسټ چې دی نو دا به صرف مسلمان شیر کوي یا ستا د قسم وي چې ته دا شیر کا. دغه شان نور قسمه خبرې پکې راځي لکه وایي دا میسج چې دی نو 10 کسانو ته ورسوئ. چا چې دا 10 کسانو ته ورسوه نو هغه ته به په دوره ورځې کې دننه خوشحالي میلاویږي او چې چا شیر نه کړو په هغه باندې ورسره تکلیف راځي. دغه شان د رمضان المبارک باره کې څه خبرې مشهورې دي د مفتي سلمان اصغر صاحب نه، چا دې باره کې تپوس کړی دی، دی ورله جواب ورکړی دی آیا د دې خبرې څه حقیقت دی. دې سره یو بل ډېر اهم سوال ترې نه چا کړی دی، د هغې جواب یې هم ورکړی دی. راځئ چې مفتي صاحب د رمضان نه مخکې اکثر دا چل کېږي چا د رمضان المبارک په پلان کې تاریخ باندې یو چا چې چاته خبر ورکړو هغه دپاره به دا کېږي د هغه دپاره به دا کېږي 100% فضول منګړت خبرې اساسونه مه کوئ، دا ګناه ده. تاسو ته یو حدیث مخې له راشي هغه شیر کوئ، ما اول د یو عالم نه تپوس کوئ چې دا حدیث چېرته شته که نشته، هغې نه پوس کوئ بیا شیر کوئ ښه خبره ده. دغه اصول دی دې دپاره ښه دی وایي زه د یو مالک سرکار کومه او ماله چې کومه سودا راکوي هغه شاپ کیپر راکوي، نو هغه سره ما مکمل حساب کتاب وکړو خو څه پیسې ما سره پاتې کېږي هغه نه دی پوهه په دې خبره باندې، او چې دا پیسې زه حواله کوم آیا دا حواله کول ضروري دي او که نه، او که دا پیسې حواله کوم چاته یې حواله کوم. پیسې حواله کول خو پردی څیز دی، حواله کوې به ضروري دي تا سره پردی پیسې پاتې شوي هغه ته پته ونه لګېده نو تا ته خو پته ده که نه، تا خو خپل معاملات دي هغه تا نه دي کره کړي، کره یې که پیسې ورته واپس کړه. دویمه خبره ده چاته یې واپس کړه کوم ځای ملګرو دا ویډیو لازم د نورو ملګرو سره مخې د شریک کوي او دغه شان د اسلامي ویډیوګانو دپاره که دا ویډیو تاسو په یوټیوب باندې ګورئ نو چینل سبسکرایب کړئ او که په فیسبوک باندې ګورئ نو دا پیج فالو کړئ. جزاک الله خیره، ډېره مننه.